زرنه د مینې امتحان خلی شاعر دسې آئی ما قسم د غیرتي اباسوري رایم ما د غیرتي اباسوري رایم دربارونه ړنګوای شم سکینه ظالم یایی څوره ګرانی حسین باندې ظالم یایی څوره ګرانی حسین نیوای یا امتحان دې بابا ستړیا موړایم بابا جانا زرا نزین سکینه ویگی تراشا اصغر شعر په مجمع کی زخبایا زلوالو کی زوڑلا سناس کماو یا زلوالو یا بیا خویم شمړم زخمی سینا یما واری بلبله واری غویگی تا در څاو خیری ونکه واری غویگی تا در څاو خیری ونکه لوره مواړی لوري زتا غریب مایا مرغلله د حسین هوا کی راغلوای یا مرغلله د حسین هوا کی راغلوای یا خپا نشیه که زخمی امیا تشنا یما سکینه سکینه شنډې حسین په شنډو کې خله سکینه شنډې حسین په شنډو کې خله ټول لیار جوړول شکستا صدا مینا خلق ولد سوریکا یا شام منزل کیه جوړولی هر ملایما یا څلوېښتې ته درغلي خویندې دوی دي ما راوړي سکینه واړې بوکرې دي یا څلوېښتې ته درغلي خویندې دوی دي
ما حسین اور غږ وکه زینب ته لور د مړه دی ورنه پاتې کشوري دي یا تبه یای خور کبان راته ونه کو ما په دوو لاسو کې وړي زلولې دي ما به تا ته کبل کړی و بګریلا زړه کې مګلې دي یا تبه یای گر میں تپریخلم نخو ایسا مولا سو کی نشانی دی تاشری در خلب کامنی آوار کو مارا اوڑی دتا پری پری امامی دی یا حسین کابر بلرزا شو سوری باگے سڑی ماشی خوری لگی کجاوی دی لکل یار کی وڑیت مرمراوی نرگراری سکینہ واری سوری یا تگی مڑاش و سوی خیال کی مدہ پانکا ورکا برنی اوڑی گشواری دی لکل یار کی وڑیت مرمراوی نن کراری سکینہ واری سوریش یا سدری پتک سابور حسین رحم وکا زرگدن ساخت لمحی یا حسین بر محمد و آل محمد صلوات. سورة المباركة الفاتحة كريمة خدای کریم اهل بیت ته تیرا د کومو مرحمینو پسې د قرآن خواني انتظام شوی دی ربي کریم د قرآن مجید تلاوت ثواب د مطعم ثواب د طعام ثواب د هغوی روح ته کعبه ته هدیه و پیشکشي ور ورسولی کړي د جامع حق دور باندې رحم وکړي الفاتحه بسم الله الرحمن الرحیم بر محمد و آل محمد صلوات. سلام محمد و آل محمد. ایمو تا شد اخباک مجلس تا ده حسن نمور حضیر شی دویم صلوات بلند آواز راحت میکن. سلام محمد کریم خدا کریم اهل بیت ته تیرا د جامع رحمتونه برکتونه نازل کی ټولو شری مرادونه فرا کې دوستان د مولا چې د حفظ زمان کې وساتي دشمنان اهل بیت چې ته مستنبودي وګرځوي کار می ته خیر وکي د کار می جمله مشکلات حل کی خصوصا د منجي بشریات د امام وقت د یوسف زهرا ظهور باندې تاجیل د فاره دریم صلوات بلند آواز راحت
بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى لا سيما محمد مصطفى وآله المجتبى طيبين طاهرين المعصومين الحداة المهديين بر محمد وآل محمد الصلوات. أما بعد، قال سبحانه وتعالى في محكم كتابه ومتقن خطابه: بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد. صدق الله العلي العظيم. صلوات بر محمد و محمد. مؤمنین کرام، صاحبان فهم و فکر، د 14 ربیع الاول ورځه د یزید لعنتی چې جهنم ته وصل شوی دی، هغه نن ورځې باندې د جهنم ایندن جوړ شوی دی. 14 ربیع الاول سن 64 هجره، 12 نومبر 683 عیسوی کې دا جهنم ته وصل شو. هغه نن ورځ وه، د منګل ورځ وه چې جهنم طرف سالک شولو، روان شولو. د مجلس د قرآن خواني د قرآن مناسبات سره دی. پروردگار عالم اندر قرآن کې قرآن ډیر فضایل بیان کړي دي. خدا د خدای داسې عظیم مقدس پاک و پاکیزه و مطهر کتاب دی چې پروردگار عالم قرآن کې په خپله د قرآن باندې قسم خوړلی دی. یو وارې نه، دوه وارې نه، څلورو مقاماتو کې پروردگار عالم د قرآن باندې قسم خوړلی دی. قسم خوړل پروردگار عالم د قرآن مجید مقام، عظمت، شرف طرف ته اشاره کړي چې قسم کوم شي باندې خوړای شي هغه ډیر بلند وي، عظیم وي، ډیر پاک وي، ډیر مطهر وي. بیا هغه ذات چې هغه ذات محتاج د قسم نه دی، هغه ذات نه قسم
ابتدا کې پروردگار عالم فرمایش کوي قاف. خدای چې ما قسم قرآن باندې وي واوی قسم یاده کوم قرآن ایوانما مجید یاده، یعنی مجید بزرگ. اما قرآن مجید باندې قسم می بزرگ قرآن باندې قسم می. سوره زخرف کې هم ابتدا کی فرمایش کوي حامیم، حروف مقطعات دی. والقرآن، قرآن مقسم وی کم قرآنی الکتاب المبین، آغا کتاب دے صدا روشن دے واضح دے کتابی مبین دے. سورہ یاسین کے قسم تو نہیں خوری زمو تو سے ډیر تلاوت کو. و دا حدیث تواتر سره علماء خاصه و عامه څنګه اهل تشیع، اهل تسنن، مفسرین دی، محدثین دی، مورخین دی لونه نقل کړي کل شیء قلب اری شی زړه. والقلب القرآن یاسین، دو قرآن زړه، دو قرآن مصدر، دو قرآن منبع هغه سوره یاسین ده. نو سوره یاسین ابتدا کې خالق فرمایش کړی دی یاسین، یاسین رسول الله نامه ده. یاسینا رسولا والقرآن، دا قرآن باندې مقسم. کوم قرآن باندې؟ الحکیم، دا قرآن حکیم ده، نه ډاک ده، حکمتونه ورکی دي. کچوک وغړي پیدا کی قرآن ذریعے سره پیدا کی. تو قرآن چه ده؟ حکیم ده. قرآن چه ده؟ مجید ده. خو که فکر وکړو دغه حروف ته یاسین په مقطعات یای. تو قرآن مجید کې 29 سورې د سیدی د سورې دي. و دا قرآن کوم ترتیب ده؟ ای خدایی کوم ترتیب ده؟ خدای کوم ترتیب کړی ده؟ هغه سورو شکل کې ده. وکړه سوری خدای چه کړی دي؟ نازل کړی دي. سوره پورې د سپارو ترتیب ده. دا خدای طرف نه ده. خدای دا ترتیب نه ده. هغه کسان چې هغه اروپاونه دي، اولیاء الله دي، صدقا دي، زعما دي، علما دي، فقها دي، چې هغوی ډیر مینا ډیر محبت قرآن سره ده. د ار ولی د ار عارف یو طریقې کار او صاحب قرآن مجید تلاوت هغوی ځان لپاره تقسیم وکړو. میاشتې کې به یو قرآن ختم کولو، قرآن ځان ته تقسیم کو، 150 کې تقسیم کو. ورځې کې به یوه سپاره کسی خودی سی پارا پارسی لفظ ده. سی عربی کی 30 تایی، پارا جز تایی. هغوی به میاشتې کې یو قرآن ختم کولو، ځکه 13 حصو کې تقسیم کو. او بیا ځنه داسې کسان وو چې هغوی قرآن مجید یوې هفتې کې ختم کولو. هغوی ترتیب ورکړو تاسې قرآن کې وکړو لاندې هر یو پیج هر یو ورک باندې لاندې لیکلي چې نمبر 2 کوم منازل دي. څو منازل دي قرآن کې؟
و منازلی تاسو ته پاته ده هغوی طریقې کار دا و چې هغوی به ورځې کې یوه منزل تلاوت کولو هغوی منازلو کې تقسیم کو څو اووه ورځو کې قرآن ختم کی قرآن ځان دپاره تقسیم کړی دی شته دي حافظین قرآن شته دي 200 د روی زمین باندې چې کسان شته دي چې هغوی 10 غنټو کې 12 غنټو کې یو ختم القرآن کوي روح الله امام خمینی نور الله مرقده اغا عظیم فقیه اغا عظیم مجتهد قرآن سے اتنا منوا قرآن سے اتنا محبت وہ جد دی امات مسالے دا درس خارج مسالے نماز جماعت مطالعات دا فقہ مسالے آغا باوجود دوره قرآن سے مینوا دوره قرآن سے محبت وہ سر روح اللہ امام خمینی با درو ورځو کې یو قرآن ختم کولو څو ورځو کې درو ورځو کې یو ختم القرآن به کولو قرآن سے مینوا قرآن سے محبت وہ نبی کریم دا خود څلورو مقاماتو کې قرآن باندې صدقتور عظیم کتاب ہے خو قرآن مجید کے 29 سورو ابتدا حروف مقطعات نشوی دے مقطعات یعنی قطع قطع الگ الگ بیلا بیلا دا حروف تو جدا جدا ہے الف لام میم بے آئے ہا میم بے آئے الف لام را بھی آئی سین بھی آئی طا ہا بھی آئی یعنی آر یو حرف بلا بلا کتا کتا بلا بلا خو انت سورو ابتدا کی یو کام دیرش 114 سوری دی یو کام دیرش سورو ابتدا حروف مقطعات نشوید خو ایده حروف و علم سوای خدای نه سوای مصطفی آل مصطفی نه بغیر ایدی علم هیچ وقت نیشته تا دینه څه مراد ده مقصد څه ده غرض څه ده هدف څه ده فاتحه سور یاوته هغه 29 سورې چې هغوی آغاز هغوی ابتدا دغو حروف نشوی ده هغه ته فاتحه سور یای سور جمع د سورې ده سوره عربی لفظ ده یعنی ټوکړه 114 ټوکړي د قرآن مجید فاتحه سور کوئی ابتدا حروف مقطعات نشوی ده فاتحه یعنی ابتدا سوره فاتحه سے اول قرآن مجید کی دے دا سوره فاتحه تا ځکه چې قرآن ابتدا دغه سوره نشوی ده یاد وساتوي دا نامه سوره فاتحه تا محمد مصطفی ویل کړی ده ځکه قرآن ترتیب چې دا کوم قرآن مسره موجود ده دا ترتیب چا قرآن ته ویل کړی ده دا ترتیب ذات مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم ویل کړی ده بل هیڅ نه دی ویل کړی چې پیغمبر ته سوره فاتحه ویلا ډېرې نومې دي سوره فاتحه یعنی هغه سوره چې هغه نه قرآن آغاز ابتدای وشوله سوره شفا ہوتا ہے سوره سبع المثانی ہوتا ہے آغا سوره آغا و آیتنا تا دعا وری نزل شوی دی مکی یاده مدنی یاده سوره دعا وری وشو سبع المثانی یعنی آغا و آیتنا تا آغوی نزول دعا وری شوی دی مکی کیا وشو مدنی کیا وشو
خو حروف مقطعات څه کوم سورو کې راغلي دي هغه 29 سورې دي. ایوه اهمه نکته دا یاده څه عربی کې کوم حروف تهجې دي الف ب ت څه کومې دي هغه 29 دي. قرآن کی آغا سوری سا آغوی آغازا خروب مقاطعاتنا فاتح و صور نکی کی آغایا 29 دی. وہ ایدی علم ہی چاہتا نشتا ہے سوائے خدای نا وہ مصفانا. مختلف تفسیرون ایشوی دی خود زن مپسیری چه ایدو حروبو زیاد تعلق قرآن سره دی. ویلی 29 سورو ابتدا کی داغا حروف راغلی دی 29 سورو کی 24 سوری دسی دی سو حروف مقطعات نکل شروع شوی دی آغوی ناورستا بیای قرآن ذکر شوی دی. جن مبصرین یایی دا 24 سورو کی حروف مقطعات ناورستا قرآن یقینا ایدہ خروب تعلق قرآن سرا دے اس ایوائی سرا دیا دے چونکہ لگا قرآن عربی کی نازل شوے دے عربوں کی نازل شوے دے پیغمبر تا یہی سر رب عزکا ویلا سا ای رسولہ تو تویا الف لام میم ها میم دا خو عربو تویا صداقكم حروب تتوسي استعمالوي وارابو دا قرآن يا اندغو حروبنا جوڑ شوه ده كتوسي کی تکات بنا یو آیات جوڑ کوئی سکلا یو آیات توسي نشوی جوڑا ہے نبی آدھا تسلیم کوئی صداقا کلام مستقبل کلام اللہ ده تو خدای کلام ده. اونتی سرو ابتدا کی دی خو ټوټل 14 حروف دي. د حروف تهجې مجامع کو د څو دي 14 حروف دي. س علم جابر کې ہوتا حروف ناطقه نه ہوتا ہے او باقی څه کوم پتی کیږي دوی حروف نه بغیر هغه ته حروف صامته ہوتا ہے. دا حروف ناطقه سے دویا استعمال خدای تحدی دا پارا کرے تحدی چیلنج تو وہ عرب سوراخ ډیره وریا خبره ده جوړ کوئی تسلیم کو صدا کلام مصطفی نه ده چیلنج دا پارا دی خدا 14 حروف که دوی نه ایوا جمله مو جوړه کو دا 14 حروف ملون کو دوی نه ایوی جمله نه علاوه بلا ایوا جمله نه جوړیږي. دا حروف مقطعات کوم حروف تهجیدی 14 دوی نه صرف ایوا جمله جوړیږي با معنا جمله سم معنا لري نورا ایوا جملہ نہ جڑے گی صرف ایوا جملہ نہ جڑے گی سجنوں مفسرین دا جملہ نکلی رہے سو خروب سے جامع کوئی صرف ایوا جملہ نہ جڑے گی اگا کما جملہ دے صراط علی حق نمسکہ دا علی یارا حق دے سے اگا وہ اختیار کری دے. آج زکا جنا علماء دیالی کری دی 24 سورو ابتدا سے کلا حروف مقطعات نہ کی گی عظمت دا قرآن مقام بیانی گی نہ یقینا حروف مقطعات کیا دا قرآن ناطق فضیلت پڑھ دے آئی چول یارا دے صراط علی حق نمسکہ آغا صراط مستقیم سیدھا لیارا چا خدای ایسا توسی صراط مستقیم اختیار کوئی آغا دا علی ابن ابی طالب علیہ افضل صلاة و سلام لیارا دے. حدیثون اشتو دی سنیانو کتابو کیا اشتو دی چا پیغمبر رسول اللہ ویلا امیر المومنین تا ویلا صراط مستقیم سیدھا لیارا ایتھا لیارا دے نو حروف مقطعاتنا صرف بامانی جملہ سے جڑی گی اگر
د علي لیاره حق دی. یا ځنه علماو لفظ علی مقدم کړی دی، مبتدا یې جوړ کړی دی. علی حق، علی حق دی، د علی لیاره حق دی. نمسکه څه هغه مو دای حروف مقطعاتو با معنی جمله سے جڑی گیا، صرف اندر جڑی گی. یہ صلوات و محمد علی محمد. یہ قرآن عظمت دے، دو قرآن مقام خدای بیان کرے دے. قرآن آخر روشنی دے صدا پروردگار عالم روشن کړی دی. آب دے آغا میرا سترگه دے چیدی دفارا پناه نشتا، غروبتا نشتا. هدایت انسانیت دفارا او ډیر زیات تاکید شوی دی چې تاسو قرآن سره محبت پیدا وکړئ. ولی قرآن تاسو ته کومه لیاره ښیي، هغه ګمراهۍ لیاره نه دی. مسلمانوں ته ویل کړی کسه حفظ القرآن، ای قرآن حفظ کولا سنت مصطفی دی. د پیغمبر ډیرو سنتو کې یو عظیم سنت حفظ جنگو کې څه کله پیغمبر جنگونه کړي دي تاسو ته پاته دی. کله چې شهدا پیغمبر به اول نماز جنازه چا باندې کوله؟ شهادت لویه درجه ده. جنازې به د اصحابو یې خوي. یا رسول الله اول جنازه یې چا کوي؟ پیغمبر به څه ورته ویله؟ رسول الله به څه ورته ویله؟ د رسول الله دا جمله وه، پیغمبر اول جنازه یې اخ چا کوم څه څوک قرآن مجید علم لري، چا سره قرآن علم شته د اول یعنی پاکیات و فضیلت حاملین قرآن ته ده. ټول شهداو خو پیغمبر به جنازه اخ چا نکوله څه چا قرآن سره محبت ډېر و، څه چا قرآن بار بار تلاوت کوه. امو ته ته شریعت څومره ترغیب را کړی دی د قرآن زده کولې، څومره تاکید کړی دی څو قرآن زده کوئ، قرآن باندې عمل وکړئ، څومره تاکید یې کړی دی، دا هغه پورې تاکید یې کړی دی. پیکا وکسو دیاتا پوری څومره پیکا دی چې ایمو پیکا طهارت نه شروع دی، دیاتو باندې ختم دی. کتاب نکاح وکسو ای پیکا غوټ غوټ کتابو کې وکسو څه مجتهدان هم هغه نه استنباط و استخراج کوي. شرح علماء دمشقیه وکسو، شهید اول شهید ثانی، علامه هیلی نور الله مرقده، شرایع الاسلام وکسو. ډېر عظیم کتابونه دي، دنیا ټولو مدرسو کې نصاب کې شامل کتابونه دي. شرع علماء 615 یا 620 کال کیږي چې دنیا مدرسو کې نصاب کې شامل کتاب دی. ایپیکا شپږ کاله طلبه د پیکا کتاب دی، د عظیم کتاب دی. شرایع الاسلام د نصاب کې شامل دی. علامه هیلی، علامه هیلی ډېره وټه نامه دی. علامه هیلی هغه څوک دی چې د ایران څخه نن شیعه دی، د علامه هیلی بزرګوار شیعه کړی دی. علامه هیلی ډېره لویه ډبه دی. شرایع الاسلام مکسو، شرح علماء دمشقیه وکسو د پیکا غوړ غوړ کتابونه دي، عربی کې موجود دي. کتاب نکاح وکسا، کتاب نکاح کې د مہر باس وکسا، زه مہر باندې باس نه کوم، څه ښځه مہر
کی چه و خی چه بکده و نخی ثواب را چه دی اٹول ڈیٹیل موجود ہے خود صرف ایوا جملہ تا کتاب نکاح کی ماہر کے وقت خزا ماہر کی چه خستای شی چه نشی خستای اگر چی مخد زنایی تا موتا و با جه نماز قرآن داشتینا ماهر که نشی خستای دی بانی زباس نکوم خود شریعت مقدس دا پکا کتابو کی دا موجود دی روایات مصطفی آل مصطفی نا مترخلی دی خزا ماهر کے یو بہترین شاید سے آغا میڑنا شوہر نا خوختائشی آغا دو قرآنی مجید دکول دی یہ بلشی اجازات نیشتو پیسی میں سے آغا یو بیل خبر آغا خستائشی اگر بانی زباس نکو خزا ٹولو کی بہترین خزا آغا دے مصطفیٰ دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی دا قرآن تا مسلمانو ترغیبا قرآن تاکیری دورا کرے سا قرآن پری نگدہ ہوئی ویلی لیب ترکا دو جندہ کی گیانا لن تزیلو بعدی ابدا سکتو سے قرآن و اہل بیتو لمن امانی سوئی بیا گمراہ نکی کوئی یہی سا خز دا پارا پکوٹ ہے بہترین خزا آغا خزا دے سا میرنا طلب کی وہ غوری چیش ماہر کی وہ غوری میرنا وئی سا امام ماہر داشو سا تمانے پیغمبر دیز که ټول قرآن تقاضا نشي کوای خپل میړنه شوهر نه صرف دا تقاضا وکي زموږ قرآن یوه سراز داکه دا قرآن اهمیت ده مسلمانو ترغیبه مسلمانی متوجه کړی دی شریعت هم څو قرآن پرې نږده وای قرآن نه منونی سوی ای حسین اصحاب وکسا کائناتو که حسین غندی اصحاب شتا نیشتا دی آدم نواخلا قیامت ویزی پوری طور شهدا دی طول شهدا و صدران چوک دی کربلا شهدا دی ای دنیا اول شهید ده حضرت آدم علی نبینا علیه افضل الصلاة و سلام زوای ده حابیل بگناه قتل شو اول شهید ده تو قیامت وریزی پوری دا ایما خبر نده دا سنت رسول الله ویر کرده یاد کربلا واقعا رونما نده شوی کربلا واقعا نده شوی مصطفی دیایی چه دا مسلمان یو ٹولای با حسین سرا کربلا کی شهادت در جینی پاییز کی گی پیغمبر جمله ده رسول الله دیایی هم سعادات و شهدا کائنات کی چور شهدا دی آٹول و شهدا و صدران دی کربلا شهدا دی حسین سید شهدا ده در طول شهدا و سردار بیا حسین ده دنیا طول شهدا و سرداران چوک دی کربلا شهدا دی مولا خپله لستم شپی کما خطبه تلاوت کلی خطبه کی مولا ویلا ایما غندی اصحاب نیما نیکه سوا نیما بابا سوا نیما ورور سوا سو کم اصحاب خدای ما ترکلی دی ده برصغیر عظیم علم ده اگه و جمله داده چه حسین اصحاب کربلا کی چکم کردار اپناو کردی کردار مولا دا سند بیر کرده حسین که ایما هنده اصحاب نشتا تو درجه بیبی حسین متا خطاب کرده توجه های جمله توکه سکلا مولا تا خطاب کولو سی و تویله دایو تا نویله سو واد ما پیروکارو واد ما انصارو واد ما اصحاب پیشوای دین و دنیا حسین سو تویله د جنات و سردار حسین سو تویله راکبی دوش مصطفی حسین سو تویله مولا اخپل و اصحاب تا سی اخوی درجات دور بلنده ده سی ده انسان عقل رسایی و تلکیگی مولا تیت یا امت القرآن وای قرآن ولاو ایتو سی تعلق قرآن سراده میلین قرآن وای قرآن امتا و سکل دیخنو تا خطاب کرده دیخنو تا بیا حسین بیدی چیا امتا سو و بعد امتا قرآن سی چور مینه ده حسین اصحابو
دوره مینه دوره محبت چې ټوله لسم شپې باندې ته عبادت و بندگی وکړه خو زیاده تر تلاوت قرآن وکړل ولهم دویون دیخنونه ناکړي دیخنه دی ای چې حسین خیمو ته کله لسم شپې باندې تللو ولهم دویون کدوی نحل ما بین راکین و ساجدین و قائمین یہ حسین خیمونه د خدای د بندگی چوگی رکوع حالات کی چوگی سجود حالات کی چوگی قرآن تلاوات کی دسی آوازونو زمزمات نه بلند کېدله دسی آوازونو نه بلند کېدله لکه د بګینو غلا او ذکور وي یا حسین اصحابو کې چې هغوی مثال کائناتو کې نشته دی حافظین قرآنو کې موجود و یا حسین اصحابو کې حافظین قرآن موجود و بریر چوک و ټیم ډېر واغوسته ورنه مو لږ څه خبرې بریر چوک دی بریر ابن حزیر علیه السلام د مولا عظیم صحابي دی د کربلا عظیم شهید دی بریر ابن حزیر حافظ قرآن دی مسلم ابن اوسجا چوک دی حافظ القرآن دی بریر ابن حزیر په باری کې روایات کې دا راغلي دي سعادت الدارین فی مقتل الحسین کې علامه محمد حسین ډکو دا جمله لیکلې ده چې بریر ابن حزیر سید القرآ د کاریانو سردار کوپی کې به وړو بچو ته کوپی مسجد کې قرآن خیالو بریر ابن حزیر یو عظیم شخصیت لک توجه و فکر ما دغه جملو ته وکوي دینه مخکې دغه جملې ما خطابات کې بیان نه دي کړي کربلا کې یو عظیم حافظ القرآن قرآن پیو هذا حسین بچپن مرګله حبیب ابن مظاهر څو کالو کې قرآن حفظ وو حبیب علیه السلام 5 کالو کې قرآن حفظ کړو 5 کالو کې حبیب مقام ډیر بلند دی حبیب ابن مظاهر اپلار نامی تلفظ کې مقتل کتابو کې 4 قسم ته تلفظ راغلی دی ځنو کې مظاهر دی ځنو کې مظهر دی ځنو کې مظهر دی ځنو کې مطهر دی خو کربلا کې 2 شهیدان داسې دي دوو شهیدانو نام حبیب دی یو انده حبیب دی د حسین د بچپن مرګلی حبیب ابن مظاهر یا مظهر یا مظهر یا مطهر چې کوم یو درست وي دا 4 تلفظ دی یو بل حبیب دی چې هغه پلور نما حباب و حبیب ابن حباب دا کربلا شهدا کی خو حبیب ابن مظاهر اسدی الکوپی علیه السلام یو صلوات و رسول الله حافظ قرآن ابو کې لیکلي دي چې کوم یو شهید ته کله حسین راتله ایته حسین چهره نه حسین مخ نه به خوشاله آثار پیدا کېدل ای مولا چهره بلګه خوشاله غند برخیدله خدای مقتل کې تبو کې چې کله حسین حبیب جنازې ته راغو ایته حسین مخ باندې د خفګان آثار ترګان شو د حسین بچپن دوست خبری ته کله مولا دروغ اول جمله یې څه وکړه د کائنات مولا دی حسین علیه السلام پیشوای دین و دنیا دی حسین اول جمله څه وته وکړه
ویلا اول جمله شاهنشاه د کربلا کریم کربلا حسین څه ورته ویلا ورته که د حبیبه ته هغه څوک یې چې تا شپې کې یو قرآن ختم کولو یوې شپې کې به تا ختم القرآن کول یو قرآن د ختم کول این فضیلت ده دا حبیب مقام ده کربلا شهداو کې بنی هاشم نه ورسته ټولو کې عظیم شهید هغه حبیب ده بنی هاشم نه ورسته ټولو کې عظیم شهید حبیب ده کله د لسم محرم باندې اعجاز امامت ته څلورم مولا څخه کربلا ته راغو د بابا تدفین کولو ټولې جنازې بني اسادو ته وښیلې یو قبر یې ورته وښیلو چې څوک کربلا ته لوړ دي لیدلی دی ګنج شهدا ورته یي ټول قبرونه مغالطه دي ټولې جنازې مې یوه قبر کې دفن دي خو څه کله بني اسادو حبیب جنازه اسکه کا یی څه یو ورته مولا غږ وکړو ورته که د بني اسادو ای حبیب جنازه کیده وی ویله ویلې قبر جوړ کړو حبیب مقام ده یا حسین اعصابو کیا درجی دي حور وکسه جرنیلی بټون یو بسل غوړې کې یې واچول سترګې یې وتړلې خپله امامای منځ کې وشو کولی یوې سیسې لاسونه وتړل یوه سۍ سترګې وتړلې حسین ته ننوتې ته روان شو زوای ورسره دی سترګې یې ټیټې دي ننوتې ده کوي څه د کائناتو مولا حور معاب کا دا یې حور مقام دی حبیب څوک دی حبیب هغه څوک دی څه کله دښنه میدان ته رسي خوشحالۍ کوي یو ورته بصری بی بی شریکت الحسین بی بی فیضا بی بی نه پښتنه وکړه فیضا مورې دا میدان کې شور څنګه دی خوشحالۍ څنګه کېږي ورته که د علي قدرمنې لورې تا ته پاته دی ته د علم لدن چښتنه بی بي یې ته د علي لور یې ته د زهرا لور یې څه باله پښتنه کوي بی بی دښنو لښکرې د رڅي څه کله دښنو لښکرې د زیاتېږي نو بیا د دښنو خوشحالۍ کوي بله خو ما ته خپل ورور حسین راوغواړه څه کله یې مولا راوغوښتلو ورته که د بادشاه وروره د خلک څنګه خوشحالېده کوي ورته که د قدرمنې خورې ټولي ټولي ده پوجونه د رڅي ځکه د خوشحالۍ منو کوي ورته که د بادشاه وروره یې تو چوک شتو که نشتو دي ویله قدرمنې خورې یې ما هیڅوک یا نشتو دي ای حبیب مقام مکسه بیبی ورته څه یایي بیبی ورته یایي شریکت الحسین بیبی عباس پیشان کې زروره بیبی څه ورته یایي ورته که د بادشاه وروره ای توی بچپن یو مرګله خوشتا کنه حبیب خوشتا له حبیب ته خط ولیکه د اکبر په ګوتو ورته خط لیکي هغه خط اوس یې حبیب قبر باندې چارې ګډ لیکلی دی زورانو لیدلی دی بسم الله الرحمن الرحیم حسین دو تلیکی اکبر از بای وتولیکا من الحسین ابن فاطمه دا خط د زهروزوی حسین طرف نه دی چاته الى رجل الفقیه ایوه مجتهد تا چې هغه نامه الحبیب خبیب دی مظاهر پلار دی مظاهر نمیگی اما بعدو مولا ته فقط نزلنا فی ارض کربلا حبیبا ز کربلا زمکی ته راغلی یم و انت تعلم قرابتی من رسول الله حبیبا تو ته خو پاته شته کنه چې زه څوک یم امام مقام نه ته خبر یې هو حبیبا کربلا ته راغلی یم فإن أردت نصرتنا كثير تغاري سي زهراز بي حسين مدد وكي بقدم إلينا عاجلا بيا دير بينا وكا دير بيني سروسا اي حسين مدد وكا حبيبا تو تب مو تکلیف نہ ہو دل کرے مو صد علي قدر منا لورا غلينا دا خارو کوپین حبیب راغلو خودستان مولا غږ وکړلو چا ته عباس وروره علي اکبر اسوای قاسم وریره
الا لوړ شوی حبیب راغلو استقبال ته ویر شوی دوستانو څه کله بني هاشمو ځوانان استقبال ته ویر راغله دوستانو حبیب سره استقباس وکړلو یو ورته حبیب غږ وکړو د علي میړني زویا زه خیمو ته نه څوم ویلی سپین ږیری حبیبه د ملیا خو د ټینګه تړلې ده ویلی خیمو ته نه ځي ورته کا ده د کربلا میړنیه د علي میړنیه زوی لږ داسې وکړه خیمو طرف ته لږ لوړ شه لږ غږونه وکړه څڅونه نارینه دي ټولو ته وایه هغه اصحاب دي بني هاشم دي ټولو ته وایه لږ میدان ته راوځئ حبیب چه کوي میدان کې څه کوي د زهرا بی حسین خو ایجاد حکم نه ده کړی حبیب نه ورته وایي وره پورې زه خیمو ته نه څوم چې ټول نارینه راوځي لږه میدان کې خپلو منځو کې نیزه بازۍ وکړو چې د خنو ته پته ولګېږي چې د حسین سپین ږیري یاران کوپېله راغلل نیزه بازي وکړه خیمو ته راغلو مولا غویږي کې ونیولو دوستانو یو ورته یی څه پیزا بیبي بادشاه ته ویله چې مشره بیبي دې یی چې لکه حبیب ته ایما سلام ورسوه دوستانو یو خدا جمله وه یی چې یو ورته حبیب پاڅېدلو څه یې وکړله یی چې خپله امامه یې وغورځوله په ژړا غږ یې وکړو و پروردګاره د علي لور د ما ته سلام کوي دوستانو بس آخري جمله دي خو څه کله لسم مازدیګر شولو دوستانو کائناتو کې تاسو ته پاته دی څه دینه سخت وخت بل نه و څه کله لسم مازدیګر نه د علي قدرمنه لور خیمونه راووتله ویلی ابو خلیق نه مختار یا پښتنه کړې وه ورته ویلي وه ابو خلیق دا راته وایه چې کربلا کې ټولو کې سخت وخت کوم و ورته کا د امیر کربلا کې ټولو کې سخت وه چې هغه نه پورته سخت وخت نه و هغه و چې کله لسم مازدیګر د علي قدرمنه لور خیمونه بیبي راووتله خو څه کله دوستانو بیبي خیمې نه وتله دوستانو بیبي یی څه کله څلورمه ولو ته ویله چې څه وکړلو ګلانو کې وسیځو یا خیمونه بهر وځو امام څه کله حکم وکړلو دوستانو چې بیبي خیمې نه بهر قدم کېده هلته بیبي مخ تاو کړو بیبي چا ته غږ وکړو خپل میډني ورور عباس ته یې نه وکړو بادشاه د کربلا ته یې نه وکړو علي اکبر ته یې نه وکړو قاسم ته یې نه وکړو دوستانو غږ یې چا ته وکړو غږ یې وکړو حبیبه ورور خور د خیمو نه ووتله فریاد وکړئ و مظلومه حسینه قدرمنو ولیو بیبي څه کله خیمونه ووته حبیب زرګور ته غږ کوي چې جنت خوره په هغه وخت و ژړلی وای څه بیبي غړي خیمونه ووتلې یا ولیا غږ وکړو حبیبه وروره راشه یا سکینه گره وان موینو سر سور شوای یا توی وری وری سرگینا وورینانه یا خورد سپینگی جرش باتا باتا مریتی که زینب رو بله
یا تازه زنګو یا خلاص کړه کوپیانو یا وړي خور ورته سترګې غړولې متمیانو یو من سره پر یاد وکوی و جلال حسین قدرمنو جلال حسین د حبیب جان جنازې ته راغلل څه ورته یایي حبیب جان یو ځل پورته که چشمه حبیب جان یو ځل پورته که چشمانه زه حسین در وطن ناست یم په میوانه حسین جان حبیب څومره بختوار دی سار مې یخه نه په کوټ کې د جانانه ډېر خوشحاله یم چې زه تا باندې قربان شومه اصل کدال کې د کوم د تا دیدانه متمیانو حسین جانا یو کشتان حسین جانا کاش کی یو ځل بیا راتلی په جهان زړه لاسونه مه حسین غسل کولی وای Ya no pasa.